أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا صدق الله العلي العظيم. سورة إبراهيم مجوائي هغه کې د انبیاء علیهم الصلاة والسلام او د کفار یو رنګه مکالمه سوه سر روانه وه چې انبیاء علیهم الصلاة والسلام دوی ته ویل چې ان نحن الا بشر مثلکم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده چې موږ ستاسې رنګه انسانان یو لیکن پر موږ باندې الله سبحانه وتعالی خصوصي فضل کرم کړی دی موږ ته نبوت و رسالت را کړی دی او موږ ته لره کوم آیتونه راوړو احکام راوړو معجزات موږ پر لاسو باندې څه کېږي ښکاره کېږي الا باذن الله د الله سبحانه وتعالی په اذن او په اجازه سره دی او د الله پر ذات موږ توکل او برسه د هر مسلمان د الله پر ذات سي مؤمن توکل دی او موږ به څنګه توکل نه کوو چې الله سبحانه وتعالی موږ ته د هدایت لاره راښولې ده او بله به انبیا علیهم السلام دا خبره ورته کوله ولنصبرن علی ما آذیتمونا چې دوی موږ ته هر تکلیف راورسوئ پر هغه باندې به موږ څه کوو صبر وکړو او توکل والا چې د الله پر ذات باندې څه کوي توکل کوي نو اوس د هغه مکالمې بله برخه ده کافران و انبیا علیهم السلام ته څه وایي هغه الله سبحانه وتعالی بیانه کوي وقال الذين كفروا لرسلهم په جواب کې کافران و انبیا علیهم السلام ته ویل چې دستي د توکل خبرې پرېږدي دوې لارې دي په دوو لارې کې یوه لاره څه کړي اختیار کړي یا لکه د نبوت رسالت څخه مخکې دوی خاموشي اختیار کړې ول د خپل عقیده او د دې تبلیغ مې نه کوئ خاموشي اختیار کړي یا زموږ د معاشري و د ملک څه ووځي وقال الذين كفروا وویل کافرانو لرسلهم خپل رسولان ته وویل لنخرجنکم من ارضنا ضرور به ضرور موږ به ترې باسو د خپل ملک څخه د خپل معاشرې څخه د خپل وطن څخه یا او لتعودن فی ملتنا یا به ترې زموږ په ملت کې برته څه کېږي داخلیږي زموږ کلچر دی زموږ سماج دی زموږ معاشره ده د هغه چې کوم اقدار دي هغه به څه کوي اډاپټ کوي به خپلوي به د هغه سره مزاحمت نه کوي په هغه کې به تبدیلي نه راولي زموږ د معاشرې به څه است حصه است به صورت دیگر زموږ د معاشرې ملک د وطن څخه څه کېږي جلا وطنه کېږي لکه د مکه مکرمه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مشرکین مکه دغه کار کړی و مختلف آفرز و مختلف دغه ورته ایښوي چې دا هر څه سره کوو راسه خالي ستا عقیده او نظریه او سوچ فکر ته څه کړه پرېږده دویم محرمه بیا دا استعمال کړله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او تمام مسلمانان پر هجرت باندې څه کړو مجبوره کړو دوی لنخرجنکم من ارضنا ضرور به ضرور موږ د خپل مځکې څخه څه کوو باسو او لتعودن فی ملتنا دې برته زموږ په ملت کې څه سي داخل سي اوس الله سبحانه وتعالی انبیا علیهم الصلاة والسلام ته څه ورکوي تسلي ورکوي فاوحى الیهم ربهم وحی وکړه الله سبحانه وتعالی او چاته انبیا علیهم الصلاة والسلام ته لنهلکن الظالمین چې دوی خو وایي لنخرجنکم من ارضنا موږ به دوی د وطنه څخه باسو الله پاک وایي لنهلکن الظالمین زه ضرور به ضرور د ظالمان څه کوم هلاکوم به خالي هلاکوم نه د دوی پر دغه علاقه پر دغه وطن باندې الله سبحانه وتعالی د انبیا علیهم السلام سره د انبیا د متبعین سره څه د وعده ده چې برته به سکونت او اختیار او اقتدار در کوم ولنسکننکم الارض من بعدهم چې دوی هلاک سو برته به څه کېږي خامخا ضرور به ضرور سکونت پذیر کېږي به د دوی د هلاکت وروسته پر هغه مځکه باندې مشرکین مکه هم الله پاک څه کړو نیست نابود کړو الله سبحانه وتعالی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او صحابو ته برته مکه مکرمه د فتح مکې په صورت کې څه او پر هغه مکه مکرمه باندې مسلمانانو برته استوګنه او څه ژوند سو ولنسکننکم الارض من بعدهم د دې وروسته به برته الله سبحانه وتعالی ته څه درکوي اقتدار او اختیار درکوي پر دې مځکه باندې الله پاک دا وعده د چا سره دی ذلک لمن خاف مقامی دا وعده د نصرت او د فتح دغه چا سره دی چې هغه خوف لري چې الله مخ ته به زه څه کېږم درېږم به لمن خاف مقامی چې هغه خوف لري زما مخ ته درېدو وخاف وعید او پر عذابو چې کوم وعیدونه الله پاک څه کړي دي بیان کړي دي دغه وعیدو څه دی څه کېږي بیریږي نو بیا الله پاک بیانوي واستفتحوا
مطلب پر انبیا علیهم السلام باندې الله سبحانه وتعالی ډېر مشکل وخت څه کړی راوستلی داسې مشکل وخت به راغلی چې بیا به دوی طلب فتح کول چا به کول فیصله به یې غوښته انبیا علیهم السلام د الله څخه به یې خواست کوي چې زموږ د دوی په منځ کې څه راوکړه فیصله راوکړه واستفتحوا طلب وکړي انبیا علیهم السلام د څه شي د فیصلې د فتح وخاب كل جبار عنید الله پاک وایي نامراد كل جبار هر سرکش عنید ضدي هر ضدي سرکش الله سبحانه وتعالی څه کوي نامراده کوي من ورائه جهنم ويسقى من ماء سديد تورات ولې په عربي ژبه کې د مخ په معنا باندې راځي او د چپ معنا باندې راځي د چپ معنا باندې راځي بل ترجمه موږ کوو من ورائه جهنم چې مخ ته دي څو جهنم یا د محشر په میدان چې دی ودرېدو دوی په حق کې څه وسو فیصله وکړه چې دا څه دي جهنمیان دي د دې مرحلې شاته بیا بله مرحله وه هغه مرحله کومه مرحله وه جهنم څه وه مرحله وه دواړې ترجمې ته کوی چې من ورائه جهنم شاته دی څه دی جهنم دی چې محشر په میدان کې دی ولاړ دي د هغه وروسته بلې مرحلې له به دی چیرې ځي جهنم مخاطب ځي یا د دې مخ ته څه دی چې کاله چیرې ده جهنم ده او په جهنم کې دوی سره څه کېږي ویسقا من ماء صدید په دې باندې به څښل کېږي اوبه د څه شي د پیپ هغه به داسې اوبه وي چې خولې ته ور واچوي خوله به څه کېږي ورسوځل کېږي چې پیپرو له ولاړ شي معدې له ولاړ شي معده به څه کېږي کولمې به څه کېږي سوځل کېږي او یتجرعه فرشتې به یې هغه به ګرځونه ورسره کوي چې وټشي هغه به ګرمي دي به کښېنسي بوی به ځي نو په ګوټ ګوټ پې دې څه کوي یتجرعه په غوړپ غوړپ پې دې څه کوي د څښو کوشش کوي ولا یکاد یسیغه او دوی به طاقت نه لري چې دا اوبه دې څه کړي تېرې کړي ویأتیه الموت من کل مکان ان لمحه لمحه پر دې باندې څه کېږي مرګ راځي د هرې خوا څخه وما هو بمیت لمحه لمحه د مرګ ده لیکن مرګ دې لره نه راځي دوی مړه کېږي نه او من ورائه عذاب غلیظ د دې وروسته الله سبحانه وتعالی وایي نور هم سخت څه دی عذاب دی دپاره په دا اوس آیت کې الله سبحانه وتعالی موږ ویل په قرآن حکیم کې الله سبحانه وتعالی امثال بیان کړي دي په کوچني کوچني مثالو باندې الله سبحانه وتعالی انسانانو ته غټ غټ درسونه څه کړي دي هغه ورکړي دي نو د اعمال دپاره شرط هغه کوم شی دی ایمان دی که ایمان نه وي که خدمت خلق څوک کوي د هغه فایده نشته که سلیرمي دی څه کوي د هغه څه نشته فایده نشته که دی احسان کوي که به د کې د خوش اخلاقي څه صفت پکښې که د انسانیت یا که د حیوانیت سره دی د همدردي څه کوي احساس به د کې شي د هغه لپاره د عملي څه کوي جدوجہد کوي محنت کوي نو الله سبحانه وتعالی دې مثال په ذریعه موږ سره سمجاوي چې د دې یو حیثیت نشته او دغه مضمون په قرآن حکیم کې الله سبحانه وتعالی په مختلف انداز باندې تقریبا په درو مثالو څه کړي سمجاو کړي هغه اول مثال دا دی مثل الذین کفروا بربهم مثال د هغه خلکو چې هغه کفر کړی دی په خپل رب سره کرامات دغه مثال دارنګه دی لکه موږ شیري چې ورته وایو چې شی موږ وسوځو دغه څه چې پاتې سي یېرې پاتې سي راک پاتې سي په اردو کې موږ راک ورته وایو په پښتو کې یېرې ورته وایو دا یېرې وزن څه سي ختم سي دا ډېر څه سپکې سي او دا د معمولي قدر هوا مخ ته بیا دې څه لري خپل د وجود د دې څه سي فاش پاش سي فنا سي ختم سي الله پاک دې مثال څرنګه دی مثل الذین کفروا بربهم مثال د خلکو چې هغه کفر کړی دی په خپل رب سره اعمالهم د دې د اعمالو مثال سره کم دی کرامات لکه یېرې چې یو هغه یېرې سي دویم اشتدت به الریح پر هغه یېرو باندې بیا تیز هوا څه سي وچلېږي هغه عوام فی یوم عاصف طوفان د اندي په ورځ باندې چې کوم تیزې هوا وي دغه مخ ته لکه دا پرون په لاهور په اسلام آباد په ځایو کې طوفان راغلی دغه مخ ته بلډینګان دغه مخ ته دا غټ شیډ پر د پټرول پمپ پر دې چې ولاړ دا ګرځي ورځي هغه دونه طاقت سي هغه موجود دي نو د کافرانو اعمال الله پاک مثال بیانوي دې مثال دا رقم دی لکه د چیشته لکه هیرې پر هغه باندې تیز هوا وچلېږي عوام په کوم ورځ باندې طوفان د اندي په ورځ باندې دغه مخ ته هیرت پاتې کېدی سي نشي پاتې کېدلی هغه فاش پاش هغه منتشر سي
هغه بیا د هېچا په دست قدرت کې نشته چې دا هیرې چې منتشره شولې برته دې څه کړي راجمع کړي. دا یو مثال الله پاک بیانوي. بل ځای الله پاک مثال بیانوي، دې مثال که سراب، لکه سارا کې انسان رواني سړي ته لکه اوبه د شی ریفلیکټ کېږي چې ورسې هغه څه نه وي، اوبه نه وي. صحیح دی؟ نو هغه د نظر څه یو دوکه وي. دې چې کوم اعمال کوي د دې اعمال په مثال د نظر دی دوکې دي. صحیح. بل مثال الله پاک بیانوي هباء منثوره، چې د کافرانو اعمال مثال چې پر آخرت باندې ایمان لري دا خو د اعمال مثال دا رنګه دي لکه په دا هوا کې معمولي څه ذرات چې هغه څه منتشر دي، دغه څه نه یو حیثیت نه. صحیح. اوله خبره دا ده چې د نیکۍ انسان یو وجود جسم دی، د انسان یو وجود په انسان کې د الله سبحانه وتعالی د روح څه ایښی دي، وجود ایښی دی. لکه د جسم څه شته تقاضې شته، د انسان د روح هم څه شته تقاضې شته. د روح یې تقاضا د نیکۍ یو طرف ته څه دی رغبت دی. لیکن د نیکۍ رغبت چې کومه طریقه ده هغه هم الله سبحانه وتعالی د انبیا علیهم السلام په ذریعه په قرآن او حدیث کې موږ ته څه کړي راښولي. د دې اختراع انسان په خپله نشي کولی. نیکي کومه نیکي الله سبحانه وتعالی ته قبوله ده چې هغه الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته څه کړي ده راښولې ده، او د هغه سره شرط څه دی ایمان دی. بیا د دې څه شته قبولیت شته. که ته راولاړ شي د نیکۍ اختراع وکړي، په خپل سوچ په فکر باندې وکړي، خدای دې نه کړي دغه شاته د ایمان بنیاد نه وي. اوس دې مثال بیا د اور د یورو رقم دی، یا د سراب رقم دی، یا د هوا د ذرات رقم دی. ولې قرآن حکیم خپل بیان کړي لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. الله سبحانه وتعالی په سورة بقره کې پوره څه بیان کړي، تفصیل بیان کړی دی چې نیکۍ د بیر اعمال هغه دغه څه دي اعمال دي. نو لا يقدرون مما کسبوا على شيء. الله سبحانه وتعالی وایي چې محشر په ورځ باندې که خدای دې نه کړي ایمان نه وي او چا څه کړي یو نیکي کړي په خپل ځان و ګمان سره، لا يقدرون مما کسبوا على شيء، دې به قدرت نه لري مما کسبوا على شيء چې کومه کمایي دې کړې ده پر هغه باندې دې څه نه قدرت وي نه وي، د هغه به دې تصله او بدله څه کېږي نه ملاویږي. ذلک هو الضلال البعید. بس دا د لیرې څه ده ګمراهي ده. بل آیت کې الله سبحانه وتعالی ارشاد فرمایي الم تر ان الله خلق السماوات والارض بالحق. آیات یې نه ویني د مځکو اسمانونه الله پاک څه کړي پیدا کړي. مطلب دا کوسمولوژي ورته وایي علم الکون چې دا کائنات الله پاک پیدا کړي دي. کائنات څه مقصد لپاره الله پاک څه کړي دي پیدا کړي دي. مثال د دې شاته مختلف ساینسي تیوریزم شته. په مشرقي اقوامو کې مختلف تصورات څه دي د کائنات څه دي متعلق موجود دي. اسلامي تصور څه دی چې الله سبحانه وتعالی د کائنات پیدا کړي دي، یو خاص غرض مقصد لپاره پیدا کړي دي، یو خاص وخت لپاره څه کړي دي پیدا کړي دي. هغه څه دی الم تر ان الله آیت نه ویني خلق السماوات والارض بالحق، چې الله سبحانه وتعالی ځکه اسمانونه پیدا کړي دي په سر پیدا کړي دي په حق سره پیدا کړي دي، یو خاص مقصد تحت څه کړي دي پیدا کړي دي. اوس مشرقي اقوام دي هغه څه وایي هغه وایي نعوذ بالله من ذلک آرام کې لیلا دې څه یو تصور شته چې بس الله پاک د تفریح طبع دپاره د دنیا څه کړي پیدا کړي. لکه اکشنۍ کورکۍ کې ساعت په تېرۍ ساعت یې په تېر سي دا کورکۍ څه کړي ختم یې کړي ملیامیټې کړي بله ګډوډې کړي نعوذ بالله من ذلک. یا ساینسي کې چې بیګ بینګ تیوري موږ وایو چې د کائنات د مادې په حرکت سره څه شوي پیدا شوي. ماده په حرکت کې راغله، ماده ډېرې زیاته څه وه ګرمه وه، د ګرمۍ څخه یخېدو خواته ولاړه، د حرکت څخه کومې خواته ولاړه سکون خواته ولاړه. زرو کلونه پر دې تېر شو د کائنات وجود کې راغلی. د کائنات شاته کوم مقصد یې هغه الله سبحانه وتعالی په آیت کې څه کړي بیان کړي دي الم تر ان الله خلق السماوات والارض بالحق. چې الله پاک دا عبث نه دی پیدا کړي، د سیر تفریح لپاره نه دی پیدا کړي، بغیر یو غرض مقصد د کائنات الله پاک نه دی پیدا کړي. الله پاک بالحق په حق سره څه کړي دي پیدا کړي دي.
او الله پاک دونه قدرت لري یشاء یذهبکم ویأتی بخلق جدید چې اگر د انسانان پر دا مځکه باندې څه کوي ژوند کوي الله پر دا هم قدرت لري یشاء یذهبکم په تې سره څه وکړي تګ وکړي تی د کائنات څخه څه کړي فنا کړي ویأتی بخلق جدید او ستی پر ځای باندې نوی مخلوق څه کړي پیدا کړي وما ذلك على الله بعزیز او دا د الله سبحانه وتعالی لپاره څه نه دی ګران نه دی د الله لپاره دا څه نه دی مشکل نه دی الله هغه اعلی دی وبرزوا لله جمیعا ګرد خلک به د قیامت په ورځ د محشر په میدان کې وبرزوا لله جمیعا تی ګرد به د الله مخ ته څه یاست ولاړ به یاست فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا اوس پر دارنګه ځای باندې چې کم کافران دي هغو ته به ښکاره سي موږ انجام څه دی هغه بد دی هغه څه دی چپ دی موږ د الله د مرضي خلاف څه کړی دی ژوند تېر کړی دی فقال الضعفاء للذين استكبروا دلته به دا ضعیفه خلک څه سي وبه وایي چا ته به وایي للذين استكبروا هغه خلکو ته یعنی دا کوم متبعین چې دا به خپل مقتداو ته وایي فقال الضعفاء دا متبعین للذین استکبروا هغه خلکو ته چې هغه څه کوي تکبر یې کوي انا كنا لکم تبعا چې موږ خو ستاسې څه وو تابعداره وو ستاسې پیروي مې کول خو ستاسې د عذاب څخه موږ څه کړي خلاص کړي فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء آیا تی موږ ته خلاصون راکوی سي د الله د عذاب څخه من شيء معمولی قدر قالوا لو هدانا الله لهديناكم هغه ورته وایي د چا چې تکبر کړی دی د الله نافرماني یې نه کړې دي قوم په ګمراهۍ کې څه کړي دي مبتلا کړي دي لو هدانا الله لهديناكم چې الله موږ ته هدایت راکړی وای موږ به تی ته څه کړی وای هدایت درکړی وای موږ خپله ګمراه وو تی ته موږ څه هدایت درکړی وای بیا په یو روایت کې راځي چې پر دې به دومره سخته راسي چې دوی به سره راجمع سي چې راسي موږ شور شرابه شروع کړو احتجاج سټرایک وکړو نارې بغارې څه کړو شروع کړو او فریاد څه کړو هغه وکړو او 500 کاله به دوی نارې بغارې او فریاد کوي عذاب څخه خلاصون نشته وای بیا به دې فیصله سره وکړي چې د 500 کاله خو موږ او فریاد ناره بغاره شړار څه وکړو راسي اوس څه وکړو صبر وکړو خاموشي اختیار کړو 500 کاله به نور څه وکړي خاموشي به اختیار کړي صبر راځه باندې وکړي لیکن د دې څخه څه نشته او بیا په اخر کې به دې دا الفاظ به سي سواء علينا اجزعنا ام صبرنا برابر خبر ده پر موږ باندې که موږ جزا فزا وکړو ام صبرنا که موږ صبر وکړو ما لنا من محیص د عذاب څخه څه نشته خلاصېده نشته الله تعالی دې ما ته او تاسو ټولو ته پر دا ویلو اورېدلو د عمل توفیق رانصیب کړي